بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. درود شریف وای صلی الله علی النبی الامي. درې مباحث ته خیال کوئ. تحت لفظی ترجمه د آیاتونو ترکیب د آیاتونو اغراض د علامه سیوطی په تعلیقات کې اور سره اعتراضات او جوابات. اول بحث تحت لفظی ترجمه د آیاتونو. سيقول السفهاء زرد چې بیا اخلاق بوای من الناس په داسې حال کې چې کائن دي د خلقنا ما ولاهم سشیگر زولی دی دوی عن قبلتهم التي دوی د حق قبلینا کانو علیها چې دیو باغی چې بیت المقدس دی. قل ورتوایا لله المشرق والمغرب خاص الله لرا مشرق دی او مغرب او طرفنا یهدی من یشاء برابر یغه څوک چې خو خشی هدایت د الله هدایت د غیلا صراط مستقیم لارې نه غلرا. دایو آیت بس د ټیم کم دی بیا به ډېر وایو انشاءالله. دویم بحث ترکیب د آیت سین د استفعال حرف تنبیس یقول فعل السفهاء مرفوع لفظا ذوالحال من الناس جار مجرور متعلق د ترکاینین پوری کائنین صيغه د اسم فاعل سره د فاعل او متعلق ناشب جمله حال شد السفهاء ذل حال سره د حال نه فاعل د سيقول فعل سره د فاعل نه جمله فعلیه قول شو. ما په معنا د یشهد سره مبتدا د ولا فعل دی ضمیر پکې مستتر هغه فاعل دی همي مفعول دی. ان جاره د قبلتی مضاف هم مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه دا موصوف دی الذي اسم موصول کان فعل د فاعل ناقصه او ناواب اسم شو علیها جار مجرور متعلق دی طرف اسم فاعل پوری جاء کی فینا اصل عبارت ما والله من قبلتهم التي كانوا عاكفين عليها قائمين عليها. عاکفین پیل سره د فاعل او سره د متعلق نشب جمله خبر د کان شو کان سره د اسم سره د خبر نه جمله فعلیه صله د التي شو موصوف سره د صله نه صفت د قبلتهم شو موصوف سره صفت مجرور د عن شجار سره د مجرور نه دا تعلق نشي تر والله پورې والله پیل سره د فاعل او مفعول او متعلق نه جمله فعلیه خبر د ما شو مبتدا سره د خبر نه جمله اسمه مفعوله د سيقول شو قول سره د مفعول نه جمله فعلیه قولیه شو. په پوښتنه قل فعل ضمیر پکې مستتر ہے فاعل جمله فعلیه قول شو لله جار مجرور دا خبر مقدم شو المشرق معطوف علیه و حرف عطف المغرب معطوف علیه سره معطوف مبتدا مؤخر شو خبر مقدم سره مبتدا مؤخر نه جمله اسمیه خبریه مقوله د قول شو قول سره د مقولینه جمله فعلیه قولیه. یهدی فعل ضمیر پکې مستتر چې راجع الله ته د غی فاعل او من دا موصوله یشاء او فعل ضمیر پکې مستتر هغه فاعل او مفعول حذف دی چې هدایت هو دی. فعل سره د فاعل او مفعول نه صله د منشأ موصول سره د صله مفعول اول دی یهدی ش مفعول او الا جار صراط موصوف مستقیم صفت موصوف سره د صفت مجرور د الا شجار سره مجرور تعلق تر یهدی پوری نشي.
یهدی پیل سره د فاعل او مفعول متعلق نه دا جمله فعلیه استینافیه شي په پوښتنه په دې ترکیب کې پوي نه دریم بحث اغراض د علامه سیوطی او تعلیق په تعلیقات کې اعتراضات او جواب ګورئ دا د تحویل قبله بحث دی چې قبله الله واړه او د تحویل قبله باس یو عجیب انداز کې روان دی نسخه په دین کې دا اولنۍ نسخه وا نو اول الله جل شانه د نسخ بیان او معنا نسخ من آیات او نون سیانات بخیر منها چې مونږه منسوخونو دا غینه غوړه راوړو تاسو پروا مکوئ سره برابر شي چې نسخ دی راشي خیر ته چې خشه ته راشي صحیح شو دیم بیا راغی ګورئ چې مؤمنانو د نبی علیہ السلام نه تپوسونه مکوئ کما سئل موسی من قبلو د موسی علیہ السلام نه چې څنګه تپوسونه شو دایم د خلکو ذهنونه برابر کړ ګورئ د نسخ مسله راغله پیغمبر نه پته کوي دا اوله او شو اوله مخکې نه کېدل اوله روسته نه کېدل دا تپوسونه باندې کوي دام د نسخ د قبله لپاره توجیه او تبلیغ دریم د یهودیانو مذمتونه ذکر چې هغه یاد سکه بچین جنتوب کوي ګورې تاسو باندې کنه خراغلم چین جنتوب بکې د دې عادت چین جنتوب دی هغه ورته مخکې نخکاره کړ دام د نسخې د پاره توجیه سلام د بانی د بیت ذکر او د بیت الله عظمت بیان شپه دوه طریقو سره یو دار چې د بانی صفت او ابراهیم علیه السلام دا د دومره قربانای ورکړي دی او الله ته دومره محبوب او الله ورته داسي ویلې چې نه جایل کل الناس امام او دا خبره وشي بیا د بیت الله ذکر او شیزر په ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل بیت الله ډیر اعظم دی ولی ذکر د ابراهیم علیه السلام بنا د ابراهیم علیه السلام او دا سید او د بیت الله صفات نو اوس د دې توجیه نه روسته اوس الله تعالی د تحویل قبله بیان کوي او تحویل قبله بروسته یې ګورئ فولي وجهك شطر المسجد الحرام یا آیات کې وای د دې نه مخکې د دوه مقدمې نور ذکر کړي یو نبی علیہ السلام ته چې کله نسخه وشي لا شوی نه د خورته وای چې مخ دې وګرځاو نه داخلك بدل ته تاسو خبرې کوي چې مخکې الته ګرځاو وسه دلته ګرځي تبع ورته سوای تبع ورته داسې جواب کې چې لله المشرق والمغرب زه تربونو بنده نه يم زه د الله بنده يم الله چې راته سوي اقتصاد باور هر ورځ می چاړې یم زباوړه دای جواب دیم دا دې قد نرا تقلب وجهك في السماء پیغمبر اوس خپکیږه مخیر دې کې خلک در پسې خبرې کوي دا قبله خوستا خوخه و ما خوستا خوخه کړی نو ته اوس ولې خلک خبرې کوي ستا څنګه خوخه وقت نرا تقلب وجهك في السماء اسمان له بده کتل چې کله به حکم راځي چې قبله بدل اوس مې بدل کړو اوس مې کې تکلیف برداشت کې کړ دا ټول خبره وشو نو بیا ورته وی فول وجهک ستر المسجد الحرام دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د الله څومره امتنان او رحم او د محبت کلام دی ګوره نو د تحویل قبله بارکی اعتراضات دا غیر پر څلور جوابونه دي ګوره دا تکای اول دوه اجمالی جوابونه دي او دوه تفصیلی جوابونه دي اول اجمالی جواب لله المشرق والمغرب کې مغرب او مشرق د الله د تاسو څخه کار دی بس الله چې ما ته کوم طرف وای هغه طرف ته وړم اول تفصیلی جواب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن دا اول تفصیلی جواب دویم اجمالی جواب ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك بس ځان مسړی کو دې ستا قبله نه مني يهوديان دې ستا قبله نه مني هغه تعصب کوي دا څویم جواب دریش دو اجمالی او یو تفسیری او دویم تفسیری جواب لئلا یکون للناس علیکم حجه کم ځای کې دا کم ځای کې دا پیدا کړ ها
فولي وجهك شطر ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنت فولي وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه. دا دویم تفصیلی جواب په پوښتنه کې نه شي پوي څلور جوابونه دي، دو اجمالی او دو تفصیلی. اول اجمالی په لله المشرق والمغرب، دویم اجمالی په ولایت ته الذين بكل اتم تبي قبلتك. اول تفصیلی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا ان نعلم يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. دویم تفصیلی لئلا يكون للناس عليكم حجه، که قبله موانړو نمې ویاړول نو خلکو لپاره به دلیل پیدا شوی چې دا پیغمبر نه دی، ولې ځکه تورات کې راغلی چې دی بس وخت بیت المقدس ته منځ کې یو بیا کعبه ته کعبه ته نه ویاړول نو خلکو به ویلي چې وګوره پیغمبر نه دی کړی. چې پوښوي سيقول صفاو د دې اتربت مخکې سره سره مخکې د بانی د بیت ذکرو. اوس سعودیه مکه تحویل ته د حق قبله ته د کوم بانی د بیت جوړ کړی د ابراهیم علیه السلام. سيقول صفها زرد چې بیا عقلان بوایل جوحال. صفحه جمع د سفیح د جاهل ته وای، خفیف العقل ته چلک شان عقل پکی چې ټاکه عقل پکی هغه باندې لار نشي پیدا کړو. من الناس فدا حال کې چې دا د خلکو نه دي چاسوک دي يهود او مشرکین. د ناس نه مراد يهود او مشرکین. يهوديان به ویلي دا څنګه چل دی زمون قبله بدل کړ بیت المقدس. مشرکان به ویلي وګوره انتظار کوي خپل قبله ته خود پلان نکړه اوړې د زمونږ دین تم راو، لکه انتظار وکړه. او منافقین به څه ویلي، منافقین هم پکې دي. منافقین به ویلي ک کعبه خوي خ قبله ونه دې خداول لس میاشتې ولې اوړې او کبه دا ونه اوس ورته ولې راغی. بیا بیا ویری خکه دا بیت المقدس خ قبله و نو اوس دی ولی را وړې ته او کبه دا ونه دا مخ دی ولی ور وړې دل. دا احتمالات به نه ټول. سيقول دا پخپل استقبال باندې ده کنا ماضی په معنا د ماضی سره ده. بعض مفسرین وایي په معنا د ماضی سره ده دا خبرې کړې. نو بیا به سین د تاکید د پاره شي، تنفیس د پاره بنشي. ها په تحقیق سره ویلي دی بیا عقلانو د خلقونه ویلي دی په تحقیق سره داسې معنا به کوي. بیا صحیح څه د قدر چنا سین په خپل معنا باندې د استقبال باندې شیخ زرد چې سو په هغه بدل ته وای. او سوال در چې ویلي نه دین الله ورته ولي وای جواب وای. جواب دار نبی علیہ السلام دا الله محبوب دی، محبوب ته مخ کې نه خبرې ورته کوي. ګور داسې بدل ته وای ته ورته داسې وای دي کې پیدا سره یو خو پکې پیدا دار چې اعتراض ته مخ کې نه جواب ساتلې کړه. اعتراض باندې بیا سره نه خبر کیږي چې جواب یې ورسره کړه. یو ته مدادا چې پوي چې دا بوای نبی علیہ السلام مخکې نه پوي کله خلکو وینا نه دکړي چې دسه خبرې وکيږي. نو چې روسه اوس خبرې واقعي چې نبی علیہ السلام باندې ډېر بوج نه ځکه کم خبرې نه چې مخکې سره خبر چې خلک به داسې خبرې کوي نو بیا سره ورته تیاری ذهنم کړه. ځکه سيقول سره ویل تاسو په پوښتنه کې نشلې. درېمه فائدہ پکې دا چې دا دلیل بشي په صدق د نبی چې زرد چې بیا عقلان به داسې خبرې کوي بیا عقلان ویلې ګوره اخبار عن الغیب څه کړه. تاسو په پوښتنه کې نشئ دا اخبار عن الغیب چې الله خبر و چې داسې کیږي. نو دا قرآن د الله کتاب په پوښتنه ما والله اي شيء کم شی دی ایو شی کی اشاره دی خبر دی چې ما استفهامیه ده. کم شی دی صرف النبي والمؤمنین چې نبی او مؤمنان اړولې دي. صرف کی زمیر دی ایو شی تراجه ده ها چې نبی اړولې دی او مؤمنان اړولې دي. ان قبلتهم التي تدير قبله ناکانو علیها جدیا قائم مباغبان چې بیت المقدس دی. قائم په قبله خو قائم نو کنه قبله باندې قائم دار چې قبله تلان دی او دی په برای نه قائمین علی استقبالها ولاړو په استقبال دا غیبان کلکو. عبارت په حضرت مضاف سره ده په صلات په مانځ کې
وهي بیت المقدس. هجرت نروست نبی علیہ السلام شپارس یا ولس میاشت بیت المقدس تا منز کرے. والاتیان بسین، اتیان بسین سر بس یقول کہ الدالت علی الاستخبار من الاخبار بالغیب، دا اخبار دا غیب ہونا. اول جواب قل للہ المشرق والمغرب الجہات كلها، طول جہتنا اللہ لردی. مشرق و مغرب ذکر کا عرب کی مشرق و مغرب خلق ذکر کی طول جہتنا وما بینہما مراد. یو سړی ته وایي که جګړې در سره زبر سره داسې وکړي ته ورته مشرق او مغرب پورې د لاس خلاص. دا مطلب نه دی چې مشرق او مغرب کې د لاس خلاص او دلته د لاس بند، معنا یې دا ټوله دنیا کې د لاس خلاص. هیڅ هم نشي کولی. مشرق او مغرب خلک د ټولې دنیا نه کنایه ذکر کوي، ټولو طرفونه نه جهاد کله. پیامرو بالتوجه، الله امر کوي په توجه سره لای جهاد انشاء چې کوم طرف ته خو لا اعتراض علی اعتراض په نشته زمونږه. تاسو په دې په جواب باندې پوه شئ. د دې جواب خلاصه دا چې مخکې راته الله حکم کړی و بیت المقدس ته کوه، اوس الله حکم وکړو چې دې طرف ته کوه. تاسو به پوه شئ که نه شئ کوئ. یهدی من یشاء، دا جمله مستانفه ده. یهدی برابری مناسک یشاء و هدایتو، اشاره کوي دې خبره ته هدایتو کې غرض دار چې دا مفعول دی یشاء و د مشیت مفعول ټول قرآن کې حذف او ضمیر پکې فاعل دی چې من تراجه. الی صراط طریق لارتا مستقیم برابر تا دین الاسلام دی. ومنهم انتم بعض الذين تاسي دل على هذا بدلالت بدی وكذلك کوي. تاسي من صراط مستقیم ته الله چې څوک خوخه صراط مستقیم ته برابرې لکه تاسي چې صراط مستقیم ته د دې څه دلیل دی چې تاسي ته مراد دي. دلیل به وكذلك جعلناكم امه وسطا دی. تاسي په دې ځای باندې پوښتنه کوي دغه تاسي اعتراض وایي هغه دا چې مانځ کې مونږ وایو اهدنا الصراط المستقیم معرفت ذکر کوو او دلته نکره ذکر سم الی صراط المستقیم دا ولی دې څه وجه. علامہ بقائی نظم الدرر کی جواب ذکر کړی. معرفت چې ذکر شي نو هغه کې شمولی صحیح پکې شمول هغه صراط مستقیم نه ټول دین بلکې کلیات د دین دی مراد. اور چې نکره ذکر شي نو جزئیات د دین دی، بعضی جزئی مسله ته معلومه. تاسو قرآن کې نکره ذکر شوی د معرفت. تاسو په فرق باندې پوه شئ. نو اوس په فاتحه کې معرفت ولې ذکر کړو، دلته نکره ولې ذکر کړو؟ هلته معرفت ذکر کړو هغه مقام د دعا او دا مقام د اخبار دی. او مقام د دعا کې داسې دعاګانې پکاري چې هغه اشمل او اکملی او اشمل او اکمل بکلی چې معرفت ذکر کې خدای د ټول دین د کلیاتو نه مونږ خبر کې اهدنا الصراط المستقیم دا معنا. عادت ته خدای چې د الله څخه خو لارې برابرې ته کوي یعنی جزئیات ته برابرې لکه تاسو می جزئیات ته برابر کې جزئیات د کعبه مسله ده کنه خط طرف ته برابر کې د بیت المقدس نه کعبه خط طرف ته دا یو جزئی د نظر کې دا معرفت ذکر دا خبر علامہ بقائی ذکر کړی د نظم الدرر دی پسې مې دې تفاسیر کتلې دي ګورئ تاسو به د دې قدر ونه کې د دې خبرې مور پسې ګورئ له 70 تفاسیر کتلې دي. ها درود شریف وایي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد. اللهم بارك على محمد